بسم الله الرحمن الرحیم. د قوانینو سر په سلسله کې دا زمونږه 30 نمبر درس دی. ان شاء الله تعالی په دې درس کې به مونږه د بیض او د حیکا والا قانون دا بیانو. د قانون نه مخکې د دې خبرې ذکر کول دا ضروری دی چې د دې نه مخکې کوم قانون مونږه بیان کړو د یوسرو والا قانون، نو په هغې کې مونږه دا خبره کړې وه چې کله یا ساکنه وي، غیر مدغم وي او ماقبل ته دې مضموم وي، نو د دغې یا په وو سره بدلول دا واجب دي. البته د هغې دپاره مونږه 3 موانع ذکر کړي. پاغی کی 2 موانع داو چې دغه یا د افعل او د فعلاء صفتی په جمع کې نوي. بل مانع مونږه دا ذکر کړو چې دغه یا د فعلا صفتی پاغی کې نوي. نو اوس په دې قاعده کې مونږه دا بیانو کچري دغه یا د افعل او د فعلاء صفتی په جمع کې وي یا دغه یا په فعلا صفتی کې وي، نو ته دغه یا سره به مونږه سکو. او تدینه په مخکې قانون کې دا خبره مونږ په تفصیل سره ذکر کړی و چې کوم افعل صفتی دی او فعلاء صفتی دی داغي جمع د فعل په وزن باندې راځي. نو اوس د قانون حاصل او خلاصه دا ده چې کله یا ساکنه وي، غیر مدغم وي او ماقبل تدی مضموم وي، نو په 2 صورتونو کې تدغه یا ساکنه نه مخکې چې کومه ضمه ده، نو دغه ضمه په کسرې سره بدلول دا واجب او ضروری دي. یو صورت دا ده که دغه یا په داسې جمع کې واقع وي چې هغه جمع د فعل په وزن باندې. مثلا د ابیض او د بیضاء جمع راځي بویزن، نو بویزن دا جمع ده او دا د فعل په وزن باندې ده، نو تدې یا نه مخکې چې کومه ضمه ده، نو دا ضمه دا به مونږ په کسرې سره بدلو، نو مونږ سره به د بویزن نه جوړ شي بیزن. دویم صورت دا دی چې کله یا د فعلا صفتی د عین کلمې په مقابله کې واقع وي، نو ته دغه یا نه مخکې چې کومه ضمه ده، نو دغه ضمه دا به مونږ په کسرې سره بدلو. د هغې مثال مونږ سره دی حیکا، دا په اصل کې دی حویکا، او حویکا دا فعلا صفتی دی، یعنی حویکا دا د فعلا په وزن باندې دی او دا د مؤنث صفت دی. لہذا تدیانا مخکې چې کومه ضمه ده، نو دغه ضمه دا به مونږه په کسرې سره بدلو. البته که فعلا اسمی دی یا فعلا تبذیلی دی، نو په دغه صورت کې به دا ضمه دا مونږ په کسرې سره نه بدلو، بلکې یا دا به مونږه په وو سره بدلو. مثلا توبه دا مونږ سره فعلا اسمی دی، دا د یوې ونې نوم دی، دا په اصل کې دی تویبه، نو دلته به د طوا دا ضمه دا مونږ په کسرې سره نه بدلو، بلکې د یوسرو والا قانون د وجې نه دغه یا دا به مونږه په وو سره بدلو، نو مونږ سره به د تویبه نه جوړ شي توبه. نو تدی قانون حاصل او خلاصه دا راوتله چې د یا ساکنې نه مخکې ضمه دا به مونږه په 2 صورتونو کې په کسرې سره بدلو. یو صورت داو چې کله جمع د فعل په وزن باندې وي او د هغې د عین کلمې په مقابله کې یا واقع شي، نو ته د هغې یا نه مخکې کومه ضمه ده، نو دا به مونږ په کسرې سره بدلو. او دویم صورت دا دی چې کله یا ساکنه د فعلا صفتی د عین کلمې په مقابله کې واقع شي،
نو تدغه یا ما قبل زما دا به مونږه په کسرې سره بدلو نو دا مونږ سره د بیزون او د حیکا والا داغي قانون شو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.